السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په مزو کې به عزتمندو. نن یو نه او افسوسناک خبر مخې ته راغلی دی چې یو ظالم خاوند را پاسېدلی دی د سلورو بچو مور د چړو په گزارونو باندې ډیر په بدخال او په ظالمانه تور باندې وجلی ده. خا د زنانه لاش چې سړی سی کی نو بدن یې وبګنیږي. د ظالم خاوند یې دومره غټ ظلم ولې وکړو. څه داسې واقعیا مخې ته راغلی وه چې دا ظالم را پاسېدو او دومره غټ اقدام یې واخیستو. راځئ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مدر سره سبسکرایب کړئ چې تاسو بیا هر یو نوی معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاویږي. دوستانو دا زموږ خو خدای پاک ته چې په مونږ باندې د کاڼو او د اور باران نه کوي. په دې ځمکه باندې څومره شر فساد ظلمونه زنا زیاتی وغیره کیږي او بیا هم الله پاک مونږ ته دومره صبر کوي چې زما بنده به اوس توبه وباسي اوس به توبه وباسي. خو انسان دومره غافله او دومره لاپروا دی چې د خپلې زندګۍ او آخرت ورسره اړو فکر شته دی نه. دوستانو اوس په خپلې واقع ته راشو. دا جینۍ یعنی دا زنانه سکول کې استاذه وه. د خپلو بچو لبه مزدوري خواري کوله او دا دله بې غیرته خو په دې تنخوا کې ساتلو. دوی کور کې په معمولي خبره باندې څه تکرار رالی یو بل سره خبرې تیزې کړلې یو بل یې پیغورونه ورکړل. دینا 2-3 غنټې بعد خاوند ظالم یې صبر ونکړلو. چاړې راواغېستله او د څلورو بچو معصومه مور عجیزه مور د نورو بچو د مستقبل مشال دې ظالم په چړو په گزارونو باندې دومره بې دردۍ سره ووخله چې را سملولې وه او په دې خېټه او په سینې وله د چړو گزارونه کول. بیا یې ورله په مری هم چاړه راښکله چې ډیر بدترین ظلم یې ورسه کړی دی. زمونږ پولیس والا ته دا درخواست دی چې دې خاوند له سخت نه سخت سزا ورکړي چې انده د پاره بل هیڅوک داسې کار ونه کړي. زما پښتنو ورونو دې جهالت او بې غیرتوب نه بس دی راوځئ. دنیا کم خوا لاړه او مونږه کم ځای کې پاتې شولو. ځکه هم په دې دنیا کې مونږ ته امن او سکون هم خدای پاک نه راکوي چې زمونږه په زړونو کې رحم او د بل دپاره ښه فکر نشته دی. دوستانو بس کې ای پښتنو بس کې دې د تورو تیارو او جهالت نه بس راوځي. کو پښتون هر ځای کې دی دا ډېرې زیاتې ډغرې ډېرې زیاتې بېعزتۍ خوري. قسم دی چې زړه ورسره درد کوي. بس دی پښتنو ځان وپېژنئ خپل مستقبل جوړ کړئ.